نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سورة فاتحة د دې د مضامینو د قران کریم د مضامینو سره مطابقت بیان شوی اوس د قران کریم د دې سورته فاتحه د آیاتونو په خپل منځ کې تعلق او مناسبت ذکر کی قران کریم د آیاتونو د یو آیت د بل آیت سره نږدې تعلق وي یو بل سره برابر کلام وی او یو بل سره داسې جوړ کلام وی لکه پتار کې پیلل شوی ملغلل د دې صورت د آیاتونو هم په خپل منځ کې داسې نږدې تعلق دی سورت په شروع کې د الله رب العالمین یو ذات نوم او سلور صفت نومونه بیان شو اولنې ذات نوم د الله پاک لفظ د الله سلور صفات د الله پاک اولنې صفت رب العالمین دویم صفت رحمان دریم صفت رحیم او سلورم صفت مالک یوم الدین بیا چې د دغه ذات دومره صفات بیان شو نو کله چې د یو ذات صفت بیان شي هغه سره طبیعت دا تقاضا د ملاقات کوي چې د داسې ذات سره د ملاقات وشي چې د دومره بهترین صفاتو مالک او بادشاہ دی د ملاقات طریقہ اللہ رب العالمین هم پدی صورت کے بیان کر کله چې څوک د چا سره ملاقات کی ناغت سلور کارونه کول پکار چا ملاقات د سړی دین د لارې خرچه بازار سره اخلي دویم د چا ملاقات ته چې سړی دین د سورلې ضرورت کی ځان سره په سورلې بوزي دریم چې څوک د چا ملاقات د دین او د زرا د لارې ملګری به هم پکاري ځکه ضرورت پیخي او سلورم چې د چا ملاقات تزین په لار کې د دشمنانو په جنګلو داغینه بازار ساتلم غواړي الله رب العالمین د خپل سلور صفاتونو بعد طریقه د ملاقات بیان دا اللہ رب العالمین سرا دا ملاقات اولنی سیز چی اغا دلار توخہ دا اغا عبادت تی اغا ذکر شو پا ایاک نعبدو سرا دا دا مسلمان دا پارا توخہ دا عبادت دویم دا سر بسورلی وی پلار چی دا چا ملاقات تزین و بسورلی پا دی پا سہولت لار شو دا اللہ پاک دا ملاقات دا پارس ورلے دا ایاک نستعین دی اللہ استا امداد زمون سورلے ملاقات کوخو امداد غوارو او دریم چکل ملاقات کے نو دلار دا پارا ملگرم پکار او دلار ملگر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اغا خلق دلار ملگری پکار دی چاگ انعام والا خلق دی چاگ انبیاء صدیقین شہداء او نیکان خلق دا ملگری دلاری او سلورم دلاری کم ڈاکوان او دلار شکون کی او دشمنان دی داغی پہچان او زان ساتل پکار دی داغی ذکر بغیر المغضوب علیہم والضالین سرا چه دغا ڈاکوان دلاری دا رب العالمین دا ملاقات نا منعکون کی دغا خلق دی دا ڈاکوان دلاری چه انسان دا اللہ رب العالمین دا ملاقات نا منے کئی دغا ڈاکوان سوک دی اغا غصب والا خلق او گمراہ خلق دی چه کل دا دین ازاد کو ساتی تو
په رب العالمین سره ملاقات تلاړ شي. نو دا خود دی الحمد سورہ فاتحی په خپل منځ کې خلاصہ، په خپل منځ کې د یو بل سره تعلق د دې آیاتونو. اول د الله صفات او دا غي نه بعد د الله پاک سره د ملاقات څلور بنیادی خبرې. په دې شروع کې الحمدلله بیان شو. شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ په تفسیر عزیزی کې لیکي چې الحمدلله دې دو کلمو کې اته حروف دي او چې کوم انسان دا د زړه نه اووي په اخلاص سره اووي او د دې مطابق یې جون تیر کو نو د جنت اته دروازې دي، دې په هر دروازه باندې داخلي دي. الحمدلله ټول صفاتونه خاص د الله پاک د پاره دي. دا الله رب العالمین د احکامات مطابق دې جون تیر کو د جنت اته واړه دروازې بتاتا کولو. حمد دی او بل مدح دا خو علمی خبر کتابونو کې راځي، خو حمد داسې صفات داسې خوبه چې د ذات ذاتی وي هغه باندې چې صفت بیان شي هغه ته ویل شي حمد، او چې نه ذاتی پکې شرط نه وي هغه د پار راځي لفظ د مدح د رب العالمین صفات او حمدونه دا ټول ذاتی. بیا د الله رب العالمین په صفاتونو کې یو صفت د رب العالمین ذکر شو. اولنی رب العالمین، رب ستوي د الله رب العالمین د پاره واحد لفظ چې مطلقاً استعمال شي مراد تر الله دی هغه لفظ د رب دی، او کنه د رب سره بل ټکی یو ځای شو به استعمال شي نو بیا د دنیا د نور خلق د پاره هم استعمالیږي. لکه مثال رب البیت د کور مالک، رب المال د مال مالک وغیرہ. په دې ځای کې به سره بل ټکی وي او که بل ټکی نه صرف لفظ د رب نو د دې نه مراد رب العالمین. رب هغه ذات ته وایي چې یو څیز د انتهایی ښکته درجې نه درجې د کمال او درجې د اتمام ته رسي دغه ذات ته ویل شي رب، او دا رب العالمین دی چې بنده یې د نیش نشتو او پشته کې درجات د کمال ته ورسو. دا صفت واحد د رب العالمین. تربیت علما فرمایي دو قسم دي، یو تربیت د خپل ځان د پیدې د پاره او بل تربیت د دې سیس د پیدې د پاره. بنده مثال د یو ساروی تربیت کی دا د دې بنده د پیدې د پاره وی نو دې دا تربیت د خپل ځان د پاره چې زما سبا په کار راشي. د خپل بچی تربیت کوي د دې د پاره چې دا بچی سبا زما په کار باندې راشي. او دې تربیت د دغه سیس د پیدې د پاره الله رب العالمین د بنده تربیت کوي، خو د رب العالمین د پیدې د پاره نه بلکې د دې بندا د پیدې د پاره چې دا بندا سبا کامیابی ته ورسیږي. ځکه رب العالمین غواړي دا چې بنده ته ځان کامیاب، او رب العالمین غواړي دا چې دا بندا جنت ته تلو والا جوړ شي. نو د بندا په تربیت کې فایده د بنده دا د رب العالمین فایده په دې ځای کې نشته. اوس رب العالمین رب د مخلوقات و مخلوقات څومره دي؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی کوئی ټول مخلوقات سلویغ زر مخلوقات، انسانان یو مخلوق، جنات پکې بل مخلوق، مارغان پکې بل مخلوق، حیوانات بل مخلوق. دا مخلوقات دا سلویغ زر اللہ پاک پیدا کړي، سلویغ زر قسم. او دا تفسیر یو لوی امام مقاتل رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی اللہ رب العالمین اتیا زر مخلوق قسم مخلوقات پیدا کری. دا ټول پیدا کړي چا دي؟ دا یو الله پاک. من او تاسو انسانان عاجزا کمزور ناقص، من او تاسو ته لګ لګ په نظر راځي، اکثر نه راځي. دنیا څومره ده دا ټول الله پاک ته معلومه ده. الله رب العالمین په دې ځای کې فرمایي الحمدلله رب العالمین، ټول صفاتونه خاص د الله پاک د پاره دي.
رب العالمین چې رب د مخلوقات دی. دا زمونږ استاد سننی مختصر سبق. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.